چې د خدای پاک په ټولو کتابونو کې دې ته یو ډېر لوی خصوصیت حاصل دی. څومره کتابونه چې د قرآن حکیم نه مخکې تیر شوي دي، که تورات دی، زبور دی، انجیل دی یا نور صحیفې دي، د قرآن راتلو سره ټول منسوخ دي. نه په تورات عمل کولی شي، نه په انجیل کولی شي، نه په زبور کولی شي او نه په نورو کتابونو کولی شي. که چېرته د هغه کتاب یو مضمون قرآن ذکر کړي یا پیغمبر علیه السلام ذکر کړي، بیا خبره ده. لیکن د هغه کتابونو چې څومره مضامین دي او د هغه کتابونو څومره آیتونه دي، ټول منسوخ. صرف او صرف زمونږ د زندګۍ او د ژوند دپاره د عمل سرچشمه د هدایت هغه فقط د خدای په کتابونو کې قرآن حکیم دی. ټول وایي الحمدلله. دویم خصوصیت روح د قرآن شریف دا دی، څومره کتابونه چې نازل دي غون نازل شوي دي. تورات غون حضرت موسی علیه السلام ته په تختو ورکړی شو، دغه رنګې انجیل، دغه رنګې زبور او قرآن حکیم چې خدای پاک نازل کړی دی په ډېر لوی شان نازل کړی. حضرت جبریل علیه السلام نه یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک تپوس کوي، وی ته چې دا قرآن حکیم مال راوړی څنګه یې راوړی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل وایي چې د خدای رسوله کله چې الله اراده وکړي چې تا له یو صورت راوړم یا یو څو آیتونه راوړم، نو په دې اسمانونو کې زلزلې راشي. اخذت السماوات رجفة شدیدة، زلزلې راشي. فصعق من فی السماوات، او اسمانونو کې چې څومره فرشتي دي په سجدو پرېوځي، بېهوشه پرېوځي. ټولو نه اوله فرشته دې چې سر راوچت کړ، نو الله خپل شان لایقه سره ماته د خپل کتاب د قرآن حکیم څه آیتونه یو صورت راکړي. او بیا چې د تعالی راځم نو یوازې نه راځم. وګورئ، جبریل علیه السلام یوازې نه راځي، یو میلمه چې راځي، یو گورنر راځي یا یو صدر راځي یا یو بل راځي، نو خلک هغه له کمې مخې له وځي او په ډېر لوی جلوس او استقبال کې راولي. نو جبریل علیه السلام وایي، اتقان کې سیوطي رحمه الله لیکلی دي چې زه یوازې نه راځم، ما سره 80,000 فرشتې ملګري وي، او هغه 80,000 فرشتې چې کومې ما سره ملګري دي، هرې فرشتې سره بیا 80,000 نور ملګري دي. د دومره فرشتو په جلوس کې د راشم تعالی قرآن حکیم راوړو. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې به کله قرآن اورو، د هغې خصوصیت واوره، د دواړو جهانو سردار مبارک به سره خوله خوځوله، هیر مې نشي، خوله به یې خوځوله چې هیر مې نشي. رب العالمین فرمائی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآن. دا شونډې مبارکې د ملقه وه، د دې قرآن جمع کول او د دې محفوظ کول دا زموږ ذمهداري ده. نو پیغمبر علیه السلام به ورته غوږ کېښود چې څنګه به جبریل علیه السلام تلاوت وکړو، فوري به یې یاد و. دومره زور به نبی علیه السلام له ورکړه چې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. وی سخت یخنۍ کې چې به په حضور پاک وحی نازلېدله، سخت یخني. فیفسم عنه وان جبینه لا يتفسد عرقا، چې دا وحی کیفیت به تلار او مونږ به د حضور پاک د تندي مبارک تو کتل، د خولو ساس کی به بیتل. دومره زور به نبی علیہ السلام ته ورکړی شو. او حضرت زید رضی الله عنه فرمایي، زید ابن ثابت وی یو ځل وحی نازله شوه او د حضور پاک د هارون مبارک زما د رون د پاسه پروتو لکه دوه ملګري چې ناست دي، دومره سور زما د رون له ورغې، کادت فخذي ان تردوه، وی قریب و چې زما د هارون چوري شوی وی، مات شوی وی، دومره زور یې ورکړ. او په کومه اوښه چې به نبی علیه السلام ناستو، ابه ټینګېدی نه شوه، کې به ناست. خرو بل یو خصوصیت د قرآن حکیم ادا چې نن په مخ د ځمکه څومره آسماني کتابونه دي، یو هم په اصلي شکل کې نشته سوا د قرآن حکیم. ټول وایي الحمدلله. قرآن خو زمونږ کتاب دی، مونږ باندې نازل دی. د قرآن عصمت زمونږ عصمت دی، د قرآن فخر زمونږ فخر دی،
دا قرآن هدایت زمونږ هدایت دی. په قرآن خوشحالي مونږ له پکار چې زمونږ امت په خوشحالي وکړو او الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت حشر او نشر او د قبر د زندګۍ دپاره د هدایت عملي نمونه ثابته کړي. نو بل خصوصیت دا، نن په دنیا کې تورات نشته پاستی شکل کې، نن په دنیا کې انجیل نشته پاستی شکل کې، نن زبور یا د آدم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د شیس علیه السلام د ادریس علیه السلام صحیفې په مخ د ځمکه نشته. او واحد که یو سړی راپاسي او ما ته ووایي چېرې تا سره قرآن حکیم شته کوم چې په نبي علیه السلام نازل دی، زه ورته ښوولی شم چې او بلکل هغه قرآن چې جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته ورولی دی، هغه چې د دواړو جهانو سردار صحابو ته ورولی دی، او هغه قرآن چې په لوح محفوظ کې پروت دی، دا ما سره د مسلمانانو په هر جماعت او په هر کور کې او د هر قاری حافظ په سینه کې محفوظ پروت دی. بیا ووایه الحمدلله. د مامون الرشید زمانه ده. مامون الرشید یو بادشاه تیر شوی دی، اگر چې څه غلطۍ هم ترې شوي دي، عقیده یې وروسته برباده شوې ده، معتزلي شوی دی، لیکن خدمت هم کړی. دغې بادشاهانو د قرآن او د احادیثو د نبي علیه السلام خدمت هم کړی دی. هغه به په خپل دور کې کال کې یو ځل یو مجلس جوړو، لکه څنګه چې ستاسو د سلیمان خېلو په دې کلي کې نن دا کوم مجلس جوړ دی، دغسې یو مجلس بیا جوړو. او په هغو د بادشاه مجلس به مامون الرشید بادشاه دی، وزیران به پکې ناستو، لوی کابرین به پکې ناستو، نو د زرګونو مجمع به وه، ډېره لویه مجمع به وه، ډېر خلک به راتلل او صاحب هغې کې تقریرونه به کېدل، نعتخواني به پکې کېدله. څومره مزېداره نعتخواني وکړه زمونږ عبدالرازق صاحب دي، عبید الرحمن صاحب دي، د نورو ملګرو، نو نعتخواني به هم پکې کېدله او د قرات مقابله به هم کېدله. خلکو به خشته تلاوت د قرآن حکیم هم کو او بهترین تقاریر به کېدل. او بیا مامون الرشید به په خپل لاس باندې په کرسۍ به ناست و، په تخت شاهي باندې، او بیا خپل لاس باندې به انعامونه تقسیمول. خشته ښکلې قاري، بهترین نعتخوان او شاعر او دغه رنګې بهترین مقرر له به په خپل لاس انعامونه ورکول. حسب دستور یو ځل پروګرام جوړ دی، هغه د زرګونو مجمع جوړه ده او خلک راغلی دی، لوی خیرات به مو، دعوت به مو، تقریرونه صاحب شروع دي، نعتخواني شروع ده. یو چټ چا راولېږه د سټیج چې کوم ناظم دی، دا کوم چې اوازونه کوي، ناظم د سټیج دی، لکه زمونږ محترم دلسوز صاحب چې خشته مزیدار هغه نعتخواني کوي، یو صاحب ورسره دا عبدالرحمن بابا یا زمونږ د محترم حاجی صاحب رحمه الله اشعار هم پکې ووایي، د سړي زړه متوجه کي. دغه رنګې هغه د سټیج ناظم ته چټ راغی د یو بهر نه د یو میلمه نه، او په هغې کې ورته لیکلي دي چې یاره زه یو میلمه تقریر کول غواړم، مهرباني وکړئ ماله موقع راکړي. د سټیج ناظم مامون الرشید بادشاه ته چټ ورکړه چې صاحب دا یو چټ راغلی. مامون الرشید چې چټ وکت، وی دا څوک دی؟ وی چې پته یې نه لګي. وی مونږ خو د خپلې علاقې د علماو تقریر هر کال اورو، ښه خبره ده، میلمه دی ورکه ورته اجازه، چې دی خپله تقریر کول غواړي، موقع ورته ورکړه چې دی تقریر وکړي. موقع یې وله ورکړه او سړی راغی سټیج ته راغی. سټیج څه سټیج و، تخت شاهي به و، په هغې به لوی لوی اکابرین به ناست و. چې څنګه راغی صاحب په سټیج باندې کېناسته، یو خړو پړو جامو والا او یو عام مسافر سړی دی. مامون الرشید ته تپوس کوي کاکا د کوم ځای نه راغلی؟ وی چې یو مسافر په دې لاره تلم. دلته څنګه راغلی؟ ستا دا مجمع مې خوښه شوه، دا اجتماع مې خوښه شوه. وی ته څه ویل غواړې؟ وی چې یو تقریر کول غواړم. په کومه موضوع به تقریر کې؟ اوس تقریر له خو موضوع هم پکار ده که، په کومه موضوع به تقریر کې؟ وی چې د قرآن حکیم دا به زما موضوع وي. وی قرآن حکیم متعلق به څه وی؟ قرآن کې بیا بلا موضوعات دي، څه به وی؟ وی چې د قرآن حکیم په علومو تقریر کوم. دا ثابتوم چې قرآن حکیم د دنیا چې څومره علوم دي د دې ټولو سرچشمه قرآن حکیم دی. ډېره ښه ده، لکه دا خو ډېر بهترین علمي بیان دی. موقع والا ورک سړی چې ودرېد تقریر یې شروع کړ.
چې تقریر شروع کو د قرآن حکیم د علوم بیانې جی علم طب ته په دې آیات کې اشاره شوې د انجینرۍ اصول دې آیات کې خدای پاک کو دلیل د معاشیات او معاشرتی علوم او قانون او فلان هغه زمانه کې چې څومره علوم یو علم ته د قرآن حکیم آیات پیش کوي او اشاره کوي او په ګنټو لګیا د کاکا تقریر کوي. حیران شو خلک چې خدای پاکا دا مولا د کوم ځای نه راغلی دا دریاب والا علم د کوم ځای نه راغلی دی. مجلس کې ناست څوک دي مجلس کې ناست داسې څه بیکاره خونان مولیان نه دي ګورې رونو. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه غوندې سړی پکې ناست، امام احمد ابن حنبل پکې ناست دی، امام ابو یوسف او امام محمد غوندې شخصیات پکې ناست دي. اکابرین هغه فقها او مجتهدین او د فقه غرونه پکې ناست دي چې د هغې نوم اخیستو سره سړي ایمان تازه کړي. داسې لوی اکابر ناست دي. داسې خلکو مخکې تقریر هم ګران کار. زمونږ د علاقې مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله یو ځل تللی و ګړی ته. ګړی کې زمونږ د چهارسده کې یو کلی دی، ډېر لوی علما و، ډېر واعظین و پکې. د هغې علاقې خپله واعظان ډېر زیات و او د نوې د دارالعلوم دیوبند نه فارغ شوی و راغلی و. نو چې دې سنګ کې راسته نو چې دا خپلو کې خبره کوله یاره دا مولا چا راوستی دی، دا به زمونږ د دې واعظینو د علماو مخکې دی وایسته دی به څه وایي دی چا راوستی دی او رښتیا د علماو مخکې تقریر ګرانه مې. مولانا افغاني صاحب دا خبره واورېده چې واورېده نو تپوس یې وکړه ویې وروڼو زه خو تقریر کوم خو په خپله خوښه نه کوم ستاسو په خوښه کوم. وی خبره داسې ده ما د تاسو ووایه چې زه تقریر وکړم نو په یو آیات باندې وکړم، په یو جمله باندې وکړم، په یو کلمه باندې وکړم که په یو حرف وکړم. خلک هم حیران شو چې راشه لکه خبره ورته سخته کا وجي په یو حرف تقریر وکړه، یو حرف باندې تقریر وکړه. وی ډېره ښه ده. نو دا آیات و چې نون قرآن حکیم نون والقلم وما یسطرون، نو په نون باندې تشریح شروع کړ. او زمونږ دا مفسرین لیکي چې نون دریاب کې دی او کب نوم هم دی، مختلف توجیحات وي. د دریاب حیوانات او صاحب تقریر ماسخوتن مانځه پسې شروع شو چې سار بانګ یې وی که نه سار بانګ وی دی کې خو ډېر لوی تفصیل پاتې دی، خو دا به چې د بل وخت کې ووایو والقلم وما یسطرون وفوق كل ذي علم علي. خدای پاک علماو ته علم ورکړي، هغه له خدای یو بهترین علم ورکړی. نو دا علماو مخکې تقریر بیا ګرانه خبره هم ده او دې اوس لګیا دی صاحب د قرآن حکیم د علوم بیانوي لګیا دی او چې څومره فقها ناست دي پرې خوله کې ورته ګوتې نیولې چې خدای دا بابا د کومې راغلی ده له خو خدای چې کوم علم ورکړی دی او کوم معلومات وله خدای ورکړی دی دا د کومې راغلی دا کوم ځای پټ ناست او مامون رشید هم صاحب خوشحاله دی چې شکر دی زما په رعیت کې داسې علم هم شته. چې تقریر یې کله خلاص که مامون رشید ورپاسېده او ډېر په احترام یې کېنو. ملا صاحب د کوم ځای نه راغلی وی چې زه خو یو مسافر سره یم. وی نه ته یې د کوم ځای؟ وی بس یو مسافر په دې لاره تېرېده. وی نه ته اوس د لارې تېرېدو سړی نه، ته به ما سره دلته دې مجلس کې پاتې کېږي، ما نه بار باندې اوس دلته ما سره. وی چې زه خو تا سره نشم پاتې کېږي. نه سوال نه پیدا کېږي، زه تاله اوس وزارت په در کوم. ځکه د دغې بادشاهانو کې څومره وزیران به مقربین به نیک د اسمبلی هغه ممبران چې تاسو ورته وایي د شورا خلک دا به علما قاضیان به ټول علما فقها او مجتهدین به داسې خلک به وایي ته اوس ما نه کوم خواته دی تا به زه وزیر مقرروم، قاضي القضات به دې مقرروم، بنګله به در کوم درله، وینځې نوکران به درله در کوم، غلامان خادمان ته کوم امانت دی شي. وایي صاحب داسې کار دی زما اوس تا نه کېږي سره او زه زما خپلې مخې ته پرېږده بس دغه تقریر مې وکړو لاړم درنه. د مټ یک لکونې و کاکا ولې؟ وي چې نه کېږي. وي ته ما ته وجه وښایه څه چل کله خو د بادشاه قرب حاصلوي، بادشاه ته ځان نږدې کوي او تا د په زور ځان درې ساروم او لوی عهده در کوم ته مانه تښتې او ورته وایي چې زما اوس تا کېږي نو. وی ولې؟ وی ته مسلمان یې، ستا د رعیت مسلمانان دي، ستا وزیران مسلمانان دي، ستا د اسمبلی ممبران مسلمانان دي او زه مسلمان نه یم، تو مسلمان نه. الله د کوم مذهب سره تعلق لري؟ وی جی یهودي ته ګوره او د قرآن متعلق د دومره بهترین تقریر ته ګوره. زما ټول مریان نه حیران کړي. وی جی بس دا خو مې حقیقت وی د قرآن متعلق دغه معلومات حاصل ومد حق خبره مې پټه نه کړه، قرآن متعلق دغه معلومات حاصل مې درته بیان کړل.
والفضل ما شهدت به الاعداء. د انسان دشمن کې د انسان صفت وکړي، دوست خدا چا صفت کوي؟ دل سوچ سے بولو دوست سے خامخا صفت کوي، دوست خدا چا صفت کوي؟ دشمن چې ستا صفت وکړي نو پوه شه چې دا د صفت خاوند دی. نو چې یهودي راځي د قرآن صفت کوي، پوه شه چې قرآن د صفت خاوند دی. ټول وایي الحمدلله. جناب علی مامون رشید ورته کېناست چې دا الله بنده یقیني خبره کوي، یقیني یهودي دغه قرآن معلومات حاصله مې وویل نه ستا غوندې سړی د اسلام نه بربادي کېدل نه دي پته. ته مهرباني وکړه مسلمان شه. وزارت وی، قضا وی، بنگله وی، دولت وی، نوکران بالکل حاضر دي درته. وی چې زما کې یو شک دی، چې شک مې ووت مسلمان بشم، او که هغه شک ونه وت نو زه یهودي ښیم. وی دا خو اسانه خبره ده، خپل شک دې ووایه. ستا شک اوس دا دومره علما ناست دي، دې ته به ور مخکې کړو، او شک یې که درله وویسته مسلمان شه، او که ویې نه ویست نو بیا مسلمان یې یهودي ښې. وی چې زما د هغه شک تعلق د دې علماو سره نه دی، ما سره دی. خو دې سره څه کې د شک تعلق ما سره دی. که کله ووت زه به راشم دلته په تا سره کښېنم مسلمان به شم، او که ونوته هېچا سره زما د شک تعلق نشته، دا ما ذات سره دی. که ووته خو ډېره خلک ونوت د یهودي ښې. بس دا سړی د مجلس نه ووت، چې د مجلس ته صاحب لاړ ووته، کال پس یا 2 کاله پس بیا مامون رشید همغه مجلس جوړ کړی، او بیا صاحب تقریرونه شروع دي، نعتخوانۍ شروع دي، قراتونه شروع دي. اوس زمانه پکې تېره ده. اوس بیا د سټیج چې کوم ناظم صاحب دی، سیکرټري صاحب دی، هغه ته بیا یو چټ راغی، چا چټ راولېږي جي زه تقریر کول غواړم. د سټیج ناظم بیا مامون رشید له ورکړه جي سږ کال خو بیا یو سړی راغلی دی او دلته تقریر کول غواړي. وی څوک دې راوغواړه، راویغو خو ویې نه پېژن، ځکه وخت پکې تېر شوی. وی ملګري څه تقریر کول غواړئ؟ وی جي په قرآن حکیم کول غواړم. وی د قرآن متعلق څه وی؟ وی جي په دې آیت تقریر کوم کې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې مونږ قرآن نازل کړی دی الله وی، او د دې حفاظت زمونږ ذمه داري ده. تر قیامت پورې به دا قرآن حکیم مونږ محفوظ ساتو. د چا پلار په دې کې زیاتې کمې خو څه کوي چې مخکېوالی رستوالی هم نشي کولی. داسې هم نشي کولی چې صورت بقره د سوره یاسین ځای له راوړي او سوره یاسین د صورت بقرې ځای له یوسي، داسې هم نشي کولی. بالکل مکمل د حرفونو او د آیتونو مکمل محفوظ، هېڅ پکې زیاتې کمې نشي کولی. په دې تقریر کوم ویډیو کا تقریر شروع کن، دا مونږ مولیان صاحبان چې درته خطبه وایي که نه، دا خطبه شروع کا. نو دې خطبه کې دا شهادتین دي، ګوی ورکول دي د الله د توحید د وحدانیت او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده. دا خطبه مو وي، تقریر شروع کو. بیا صاحب زبردست دلایل ز تقریر شروع، خلق په شکیان کې لکه سړی خو زبردست دریاب والا علم ورسره دی. دا خو مغه زوړ مولا معلومیږي چې هغه پروس کال نه بل کال راغی. یې تقریر اخلاص که او راکوز شو. مامون رشید ورته وایي وی سړیه تا هغه ابل کالنی سړی خو نه چې دلته تقریر کړو، ویډیو مغه یم الله بنده، تا خو چې د یهودي یم. اوس خو تا د الله یهودیان خو شرک کوي، عزیر علیه السلام ته د خدای زوی وی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خدای رسول نه ګڼي. نو تا خو د مسلمانانو د عقیدې اظهار وکړو، شهادتین دې ووایي، ویې چې الله مسلمان کړی که زه مسلمان شو. لکه څنګه مسلمان شو؟ الله بنده به درته قضا درکوله، وزارت درکو، دولت پیسې نوکران څه درکول، نو ایمان دې نه راوړه. اوس ایمان راوړه. ویې چې که ستا یادي ما تا ته یو ټکی ویلو چې زما لکه یو شک پروت دی، که هغه شک مې ووت خو مسلمان به شم، او که هغه شک ونه وت نو مسلمانېږه. هغه شک مې جي ووت مسلمان شو. مامون رشید ورته وایي څه شک و چې ته یې دومره راټینګ کړی و؟ ویې چې دا ما دې آیت کې شک و چې الله وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن مونږ نازل کړی دی او حفاظت یې زمونږ دی. لکه مې دا شک و چې دا تورات او انجیل خو خدای نازل کړي، قرآن خدای نازل کړي دی، هم خدای نازل کړي. فرق پکې څه دی؟ یوه دام جبریل علیه السلام راوړی دی، هم فرشتو راوړي دي. دام پیغمبر ته ورکړی شوي دی، قرآن هم پیغمبرانو ته ورکړی شوي دي. دا قرآن هم انسان سره دی او تورات او زبور انجیل هم انسان سره دی. دا الماره کې پروت دی، هم په الماره کې پراته دی. دا هم په کاغذ لیکلی، هم په کاغذ لیکلی. عجیبه خبره.
اوس که قرآن داسې وي چې فرشتو راوړو او دروازې خلکو له ورکو او چې پکې چا سبق وي بیا ته یې غېشته اسمان ته وړو نو بیا هم خبره وه. خو همدغه انسانانو سره لاس کې پروت دی او په خپلو المارو کې جرنده کوي او بار یې راوباسي. نو د تورات او د قرآن په منځ کې څه فرق دی چې د تورات او د انجیل او د زبور حفاظت خدای نه دی کړی او د قرآن یې کړی؟ دا مې لکه وسوسه وه. وی اوته با شک دی اوته وی او صاحب وی څنګه اوت وی جز خوشنویسیم کاتب بهترین خطاط ښکلی خط مې دی مزیدار. وی ما وی چې راشه تجربه پې وکړم. وی لاړم خپل تورات مې ولیکه خشته مزیدار مې ولیکه ښه مې مزین که د سرو زرو کار مې پې وکړ په دې غاړو باندې نقشونه نگاه. خو اپریشن مې ولا وکړه د ځانه مې پکې زیاتې کمې وکړه. یو آیات مخکې کړی بل وروستو کړی بعضې ځای مخکې کړی څه پکې له ځانه وردن نه کړی چې هغه تورات مې کله ولیکه او ګډ وډ مې که نو د یهودیانو چې کومه لویه مدرسه وه هغې ته مې یوړ. دا تورات خرڅوم جي که څوک یې اخلي هغې چې وکت ملا صاحب په څو خرڅی یر په دومره پیسو خرڅوم چې د هغه یهودیانو لوی امام وکت داسې بل یې ورکه یو وی زه اخلم او بل وی زه اخلم مو مانګي قیمت چې ما څومره پیسې غوښتې په هغې هغه تورات خرڅ شو. پیسې مې جیب کې واچولې واپس راوتم. وی ما وی چې زموږ دا یهودیان خو ډېر بېوقوف قوم دی دا ډېر قمقل دي خره دي خره او داسې غټ خره دي قمقل چې دوی سره خپل کتاب تورات په اصلي شکل کې رشته دی هم نه که وی زما دا بیا ورسره کتلی وی چې اوس مثلا سوره یاسین دی مونږ سره یا قرآن یو صورت دی اوس چا که په دې کې تبدیلي وکړه زیاتې کمې یو قومال یې راوړه نو زه به پېژنم هغه زیاتې کمې والا که نه به پېژنم وایه که ولې به پېژنې ځکه ما سره اصل پروت دی اصل سره به وګورم چې لکه دې کې غلطي ده. صورت فاتحه چې اته مانځه کې قل هو وی که یو سړی هلته غلط ووایي مری نه به نیسي که به نه نیسي هلکه ولې تا سره اصل شی پروت نو معلومیږي دا د یهودو سره اصل تورات تشته ګنې دا ما چې ورته پکې اپریشن وکړه زیاتې کمې مې وکړه دا به یې معلوم کړی دا خو هم ټیک د ګپ دی. وی بیا لاړم انجیل مې ولیک ام مې ښه مزین که ښه مزیدار مې که او د سرو زرو نقشو نگار مې په دې غاړو د سرو زرو په اوبو مې لیکل وکړل او هغې کې مې پوره اپریشن وکړه څه مخکې څه وروسته زیاتې کمې مې پکې وکړه. یو مې د عیسایانو لوی ګرجې ته کم مشر پادري پوپ چې کم ناست و هغه ته مې کېښودې دا خرڅو هغه وکت بل وکت بل وکت یو وی زه اخلم بل وی زه اخلم چې څومره پیسې ما غوښتې په هغې خرڅ شو. ما وی چې د عیسایانو سره خپل اصلي انجیل هم نشته که وی خو له ما له به سره اوس کتلی او دا حقیقت دی. د عیسی علیه السلام د اسمان د پورته کېدو نه پس چې هغه اسمان ته خدای پاک بوت دا زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام په اسمان کې جمدې ناست دی. ښه زموږ عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی اسمان کې او جمدې ناست دی او خدای پاک بیا راکوزوي او دلته به حکومت کوي واده به کوي بچي به کېږي بیا به وفات کېږي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مبارکه کوټه حجره کې د یو قبر دی پاتې په هغې کې به دفن کېږي. دا مې ځکه درته دا خبره تفصیل سره وکړه چې بعضې خلک دي قادیانان چې هغوی دا نه مني هغوی وي عیسی علیه السلام مړ شوی دی هغه نشته اسمان کې نشته. ما ته یو سړي خبره کولو وی زما مخکې یو عام انسان نه وی چا تپوس یو ډاکټر نه وی چا تپوس وکړو وی چې ستاسو عقیده ده چې عیسی علیه السلام کوم ځای دی ډاکټر صاحب ورته وی قادیاني تپوس کړو ډاکټر صاحب ورته وی جیا خو په اسمان کې دی وی تاسو مسلمانان خو وایي چې په اسمان کې نه ده او د اسمان انتظار نشته وی نو عیسی علیه السلام چې بره په اسمان کې دی او دس کم ځای ماتی اسمان کې او د اسمان کېږي نه دی او دس کم ځای ماتی وی هغه ډاکټر صاحب ډېر مزیدار جواب ورکړ وی ډاکټر صاحب ورته وی چې خلا خبره خو به وروستو کوو خو تا نه یې تپوس کوم د مور ګېډه کې څو میاشتې تېرې کړي وی چې نهه میاشتې وی دغه څلور خو به تېبه شوه خو مثلا تا کې سا نه وه خو دا شپږ میاشتې تقریبا یا دا پنځه میاشتې د مور ګېډه کې خو ته وې که نه وې نو د مور ګېډه کې خو هم ډېران نشته را متیارې د کوم ځای کولې هلته خو هم د اودسمات انتظام نشته نه قادیاني ورته غیر اختیاري وی خدای به راله انتظام کړی که نه وی د بېوقوف بچی تا دلته انتظام کولی شي هغه هلته انتظام نشي کولی. د اسمان مثال دا هم د پیغمبرانو په حق کې دي ګستاخي کوي ګستاخانه خبره ده ګستاخي کوي. اسمان مثال د ترماس دی پکې چای دی واکړي چې سنګ دی واکړي همغسې به پرته وي
یخ دې واچولو مغسې به پراتې. عیسی علیه السلام اوخت لمبلي و، حدیث کې راځي لمبلي و چې دیماس حمام نه راوتی و، او چې کله اسمان ته لاړ همغسې و چې راکوزېږي نو سر کې به د اوبو څاڅکي همغسې پراته. رسول الله مبارک چې څه ویلي دي رښتیا ویلي دي که دروغ یې ویلي دي؟ بل د هغې وینا د موږ دپاره غټ دلیل. ما چې دا کلمه و چې اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله، او پیغمبر علیه السلام مې د خدای رسول او بنده ومنه، د هغه هره خبره زما لپاره واجب التصدیق ده، زه به منم. جای هغه د عقل سره برابري خوري او که نه خوري. زه له دې مخالف یم. بعضې خلک وایي پیغمبر علیه السلام دا خبره کوي، وره که نه ساینس هم دا خبره وی کوي. دا غلط خبره، دې سره اتفاق نشته. د نبی علیه السلام قول او د قرآن خبره په ساینس موږ نه ثابتوو. ساینس څه شی ده؟ نن ساینس وایي عناصر څلور دي، بله وایي لس دي، بله وایي پنځه دي، بله وایي شپږ دي، بله وایي اته دي. نن ستا ساینس وایي یو وختستان ساینس وی نور او سپومې ولاړ دي او ځمکه ګرځي، بیا وي نه سپومې هم ګرځي نور ولاړ دي، اوس وي نه نور هم ګرځي، ما بله وایي چې اسمانونه هم ګرځي. ساینس ته څه اعتبار دی؟ قرآن د خدای وینا ده او احادیث د رسول الله مبارک وینا ده. بس سر و چشم موږ ته منظور. عقل مني که نه مني، عقل به په کاڼي باندې وغورځو او د خدای او د پیغمبر د وینا تابعداري به کوو. دې ته مسلمان وایي. الله دې دا عقیده زموږ نصیب وګرځولی. نو جناب عیسی علیه السلام چې برک خدای پاک اسمان ته وخیجو، د هغه شاګردانو صاحب انجیل کې دا نه زیاتي کمي وکړل او هر یو شاګرد یو انجیل ولیکه. یو وی دا د عیسی علیه السلام اغستی دی، بل وی دا استی دی، چا وی خوب کې راته ماته ویلې دي ماته لیکلی دی، چا وی په ویښه مې ترې لیکلی دی. صاحب د سوونو نه انجیلونه زیات شو، هر یو سره جدایي، یو به د بل نه فرق، بل د بل نه فرق، بل د بل نه فرق، بل د بل نه. د عیسایانو چې کوم پادریان و عالمان هغې میټینګ وکړي داسې راوه، ټول کېناستل. هلکه زمونږ اغاستي انجیل پکې کم یو وی زما دا دی، بل وی نه زما دا دی، بل وی زما دا دی، بل وی زما دا دی، هر یو د بل نه جدا. خدای پاک اوس اغاستي به کم یو دی، پر اجلاسونه دی او سوچونه دی او مشورې دي، تجویزونه دي، هېڅ فیصله ونه شو. اخره کې یو کس پکې پاسېد هم د چې بېوقوف بچی و، هغه وی دا چل به وکړو یو لوی میز به جوړ او دا ټول انجیلونه پرې د پاسه کېد او لقو به، نو چې کم ته پرېوتل هغه غلطې و، چې کم پې پاتې شو به ټیکي. په قرآن اندازه به فیصله وکړو. بس وی بل حل نشته، هم دا چل به وکړو. لوی صاحبه میز یې تیار کړ او دا سوونه انجیلونه راول په هغه میز د پاسه کېنو کېښوده او دا ټول پادریان ته ګیر چاپېره کېناستل او اول خو یې خدای ته چغې ووهلې، عیسی علیه السلام ته یې چغې ووهله چې مونږ نه هغه ستا ستې انجیل لوک شوی دی، مونږ دا بېټ لقو چې کوم مستی دی هغه پرې راته پرېږده او چې کوم دیسي دی دویم نمبر دی، ایک نمبر او دو نمبر شی ملاوېږي که دو نمبر دی چې هغه ته لاندې وغورځېږي. صاحبه میز یې لقو لکه چاټوري کې پخوا هغه ملۍ پیروي خلکو به غرزور که نه چاټورۍ به یې لقو، داسې دا میز لقو نو چې شی لقی خامخا ترې پرېوځي، یو به پرېوته څلور پاتې شو. هغه څلور هم یو د میز یو ګوټ له لاړ، بلې بل ګوټ له لاړ، بلې بلې غاړې له لاړ، بلې غاړې له لاړ او دوی لقی او مشر پادري وله ډب ورکړ. هلکه بس دې بس کړې، بس نور مه راته وایي چې څلور دي، دا څلور راکول غواړي. کتاب د عیسی علیه السلام خو یو دی چې درې ته وغورځېږي یو پې پاتې شي، نو اصلي کتاب به معلوم شي. وایي خدای هم بېخوباسه په غاړه پراته دي که یو رقم ورکړه څلور واړه غورځېږي ګوره شي، بې کتابه به پاتې شي، هغه اصلي به پکې راشي. نو زه اکثر طالبانو ته دا خبره کوم، زه هم د کوم کتاب انتخاب چې په قرآن اندازې شي هغې کې د اصل او د نقل پته لګېږي؟ نه بلکل نه کېږي. وی انجیل چې مې وکت اوس هم څلور اناجیل دي، بایبل وګوره کتاب مقدس، یوحنا، مرقس او متی او یو بل دی پترس دی کې کم یو دی، څلور اناجیل دي څلور. او که تاسو وکت که نه یو انجیل کې اخر کې لیکلی دي، انجیل کې اخر کې لیکلی دي چې عیسی علیه السلام چې دی نو اسمان ته لاړ، نو بیا د اسمان نه راکوز شو. عیسی علیه السلام باندې موږ پانسي که دوی وایي عیسایانو صلیب باندې، نو چې پانسیم که نو بیا څه موده پس خدای جمدی که، خدای پاکي بې پلار دی العیاذ بالله، نو بیا موږ پلان کې دی کې ښه هلته مو له قبر وکنیس، نو بیا خپل پلار جمدی که ځان سره بر یو روسي پلار سره په دغه ناست دی په تخت باندې. زمونږ یو عالم دی تپوس وکړو، وی هلکه د انجیل کې لاندې یو باب کې خو یې دا لیکلي چې عیسی علیه السلام چې دی
دی مړ شو او دی بیا ښخ کړو مونږ او دا وچولو. نو چې هر کله دا عیسی علیه السلام د انجیل خو د هغه په ژوند نازل شوی و، د هغه د مرګ دا قصه پکې څنګه راغلی و. اوس پکار چې داسې وې چې دی به وفات کېږي او دی به بیا جمدي کېږي، نو ټیک ده، نه وفات شو ښخ شو، دا خو د هغه په ژوند نازل د مسلم پکې د هغه د مرګ قصه راله. وي دا باک پکې مونږ د ځانه زیات کړی دی و، چې کومه خبر پکې راشي ځانه زیات کړی. خبره مې دا کوله چې وي ما پته ولګېد چې انجیل چې دی دا هم پاستي شکل نه دی پاتې. وی بیا راغلم د قرآن حکیم مې ولیک، هغې کې مې هم صاحب زیاتې کمې وکړو، بعض ایتونه مخکې کړې، بعض وروستو کړې، بعض ایتونه ښکلې، بعض له ځانه وردن نه کړې. پوره اپریشن مې د قرآن حکیم وکړو او په دې غاړو باندې مو له ښه نقش و نګار او ګلکاري وکړو. وی یو مې د مسلمانانو لوی مدرسې ده چې کې مې ښود، هغه عالم ته مې کېښود چې صاحب دا قرآن حکیم ما لیکلی دی او دا خرڅو. هغه حافظ عالم راواغېسته، ښه هلکه په څو خرڅی؟ چې په دې پیسو. دا خو هلکه تا ډېره ښایسته خواري کړې ده او ډېر مزېدار دي لیکلی دی، ډېر اعلی دی. ودرېږه مونږ یې ګورو چې حافظ صاحب کوله وکړه چې ورته وکتل، هغه بل شاګرد هلکه ته دا وګوره دې بدبخته خو سوره یاسین د 22مې سپارې په ځای په 14مه کې لیکلی دی. هلکه حافظ دا غلطي معلومولی شي که نه شي معلومولی؟ دا خو په 14مه کې دی. ته راکړه چې بل ځای وګورو، چې بل ځای وکتل، یا لکه خدای دې مردار که هغه صورت رحمان کې خو دې غوم نیم پرېښی دی، چې بل ځای راواړه، یا لکه خدای دې تباه که هغه صورت دوحا خو دې په لومبۍ سپاره کې لیکلې ده. طالبانو ته یې نیسئ، نو خدای دې طالبانو د والو نه ساته. زمونږ طالبانو چې تتنګي کې دوه کس یو بل سره جګړه کړې وه، بیا خلکو خلاص کړل. نو ما ته سار یو د هغه جومات د محلې یو سړی راغی، ما ته ویې مولوي صاحب طالبانو نښه مې یرو شوه. وی دې ته هسې روس هغه خیر لږ سخت بل شان خبره وکړه، خو زه به یې په مهذبو الفاظو ویم. وی روس خو دوی هسې ونه زغلو، وی دا خو ډېر سخت قوم دی طالبان. مې وویل وی په یو بل سمې وینې ماتې کړې خلاصې، وی مونږ پکې والو خوړی خلاصې کړې. ما وی د طالب کې دی ووایي که نه، نو د قبر کې د نکیر منکر والو ته بیا ضرورت نشته. ما ته یو مولانا صاحب خبره کوله، وی مونږ لاړو اقوام متحده ته جنیوا کې مذاکراتو، چې کوم وخت کې امیرالمؤمنین نوې نوې راغی په جنیوا کې مذاکراتو، مونږ یې ولیږلو. خو مونږ ته یې ویل چې ګورې دا چل به کوئ چې تاسو خو لاړئ، خو د تصویر نه به ځان ساتئ. پام کوئ چې ستاسو تصویر په کیمره رانشي. امیرالمؤمنین ادرو، نو چې کوم ځای به هغه کیمرامینان راتلل مونږ په مقصد راچو. شریعت حکم هم دغه دی. نن خو زمونږ ګوټ ګوټ ته تصویر ورسېده او فحش تصویرونه، ګنده تصویرونه د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده. وی خیر هغه تصویر والا مونږ نه پرېښو، بس راپسې شوي بو چې خدای پاک داس خو اودس ماتول غواړي، اودس کول غواړي، چا سره خبرې کول غواړي، او بې درېغه کیمرې دي او مخامخ دې سره څوک او ښځې دي او سړي دي او کیمرې ته مخامخ نیولې دي. وی داسې یو ریله راله که نه، وی زما هغه ملګري صبر نه شي مټې ورته ونغښتې، و چې ورغلی وال که نه، وی چا نه کیمره هلته پرته وه او چا نه هلته پرته وه، منډې کړې چې طالبان دي ګورې تښتې. دا یې مونږ له مخې رانه لد. مولانا شیر علي شاه صاحب راته خبره کوله، مولانا شیخ الحدیث مولانا حسن جان صاحب او مولانا حمدالله جان صاحب، دا درې واړه تلي وو دغه ته دا سعودي عرب ته تلي وو. پاکان مې که زم حج له تلي وم، نو دوی هلته کې د عربو په دې شیخانو ګرځېدل، د دې لویو خلکو چې دوی ته د افغانستان د طالبانو حالات وښیي، چې دوی د طالبانو دا تسلیم خو یې کړی دی، خو چې دا ورانې چې روانې ختمه شي. موږ په دې لویو لویو اکابرینو د سعودي ګرځېدو د طالبانو دا خبرې مو کولي، دا ګوره نیکان خلک دي، د قرآن او د سنت نظام یې په دې خپل وطن کې راوستې دي او د زړه نه دا ومنې تعلق په سره جوړ کړی. هر چا ته به م وی ما او هغې به تپوس کړو چې طالبان دې څه وکړه. یو لوی حیبت په دنیا کې طالب نه پروت دی، د دنیا دا کافران د ټول یېرېږي چې خدای طالبان څوک. نو مولانا صاحب خبره کوی، مولانا شیر علي شاه صاحب ما له غصه راغله، وی چې طالبان څوک دي؟ وی ما له غصه راغله، الطالبان من هم؟ وی ما وی چې لهم ارجل اربع ولهم اذناب وقرون يمشي على الاربع. وی ما وی چې دوی څلور خپې دي او غټې غټې لکۍ دي او غټې غټې ښکرې دي، غټه سرمت. وی ښه نو چې ظالمانو خو همدغه احسانات دي که نه؟ دې مرتبه طالبان څوک ته سینګ خلک دی.
دا د اسلامي حکومت د قرآن او د سنت او د مجاهد روب د چې نن د دنیا په ځمکه پروت دی. ګورئ مسلمان چې کله خپل قرآن او خپل د پیغمبر حدیث او خپل قانون په دې لاس کې کلک ونیوه، زما د قسم په خدای وي چې د واشنګټن معنی به ترې پوهېږي. نو خپل قرآن رستو کړی دی. قرآن څه وایي؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. خدای باندې خپل یقین محکم کا مضبوط کا. ستانه سپر طاقت په دنیا کې بل نشته. افغانستان د امریکې څه کولی شي؟ زه عامه خبره کوم، څه کولی شي؟ څه نشي کولی. امریکا خو د هغه نه په زرګونو میله لرې ده. امریکې سره ایټم شته، میزایل ورسره شته، جزونه ورسره شته. افغانستان سره څه دي؟ لیکن بیا هم زلزل دی. یو کلنټن کې د انډیا او د پاکستان دوره کوله په اربونو ډالر صرف د اسامه د یارې په هغه خرچ شو. یو پروګرام چې په امریکا کې کېږي په اربونو ډالر په هغې خرچ کېږي. ولې؟ اصلا د اسامه مرګ چې د دماکې وغیره ونه، هغه خوار ته ګوره، دماکو ته ګوره. دا صرف د مؤمن روب دی چې د کافر په زړه کې پروت دی. الله د مسلمان کې هغه خپل کلک او مضبوط ایمان برابر کړي. هېڅ هم بیا نشته. نو خبره مې دې پورې کوله نو طالبان ته نیسئ. سړی وی پوه شوم چې دا طالبانو خو که دي ونیولمه او دي ښنې ونه کړمه خو بس قصه خرابه ده. وی فوراً مې لاسونه وچکړه چې صاحب لږ صبر راته وکړه. دا ما قصدن په دې قرآن حکیم کې تحریف پرې زیاتې کمې مې کړې. هلکه دا دې ولې کو ظالمه؟ وی ما قرآن حکیم معلومه و چیرې زه ګورم چې قرآن حفاظت الله کړی دی او که نه دی کړی. قرآن په اصلي شکل محفوظ شته او که نشته، زما یقین راغی. تورات محفوظ نشته، انجیل محفوظ نشته، او قرآن مسلمان سره په اصلي شکل محفوظ شته. ما چې کوم غلط جوړ کو، زیاتې کمې مې پکې وکړو او تحریف مې وکړو، تاسو هغه شی په هغه سات معلوم کو. معلومیږي دا چې اصل کتاب در سره پروت دی. وی صاحب پله چې مې دغه شک و، هغه شک مې ووت، مسلمان شو. روح سوال اوس په ځای پاتې دی چې قرآن حکیم بېشک دا خو زموږ ایمان دی، دا مو یقین دی او تصدیق دی چې قرآن بالکل محفوظ دی. یو حرف تغییر و تبدیل پکې نشته او که وشي فوراً به د هغې تدارک کېږي. لیکن سوال په ځای پاتې شو ادا چې دا قرآن خو د انسان سره دی، لکه څنګه چې تورات او انجیل انسانانو سره دی. هم د المارو کې بند، هم په د المارو کې بند، هم فرشتې راوړي، دا هم فرشتې راوړي. د قرآن په نګرانۍ خو څه فرشتې مقرر نه دي کړي چې څوک پکې زیاتې کمې ونه کړي. آخر دا په کومه طریقه محفوظ دی؟ په کوم څیز خدای را محفوظ ساتي هغه نه ساتي. دا په دا مدرسو چې دا ستاسو په جومات کې نن کوم مدرسه جوړه، په دا حافظانو چې دا کم په سترګو نابینا حافظان، دا لاندې چې تاسو ورته وایې، دا ګوره او شل چې تاسو ورته وایې، بلکل ښه خبره ده. زمونږ مجیبه دستور دی، کم بچی چې هغه لږ قابلي او تکړی که نه او ذهیني، نه هغه چې د سکول او کالج ته لیږو. او کم بچی چې په خپه ګوړي، په لاس ګوړي، په سترګو ړوند دي، د بل کارني مدرسې ته ولیږو چې هلته به لجي را یو زوی مې دین ته وقف کا. الله خدایه، هلکه بچي څو دي؟ جي څلور دي. یو به خدای مال وجي، هغه یو مې پکې مدرسې ته وقف کړی دی. اوس چې هغه مدرسې ته کم وقف کړی دی، هغه غریب د هېڅ کار هم نه دی، صرف د هغه د ډوډۍ نه ځان خلاص کړی مدرسې ته لېږلی چې څه به یې د لاسه نیسو ګرځو را ګرځو دواړو سترګو ړوند دی. راشه مدرسې ته ویلېږو ملا پیش حافظ پیش او کارې پیش. دغه که خوري زموږ نه پناه خو به خوري کم. نو مونږ غلط نیت دی، مونږ د بچي نه ځان خلاص کړه، ګور شل دی هغه مدرسې ته ولېږه. لیکن رب العالمین څه وایي؟ الله وی خیر دی که تا دا بېکاره پرزه مال راولېږله، دا ډېره بېکاره پرزه په سترګو ړوند دې مه ولېږه، په لاسو خپو دا شر او کوټ دې ماله راولېږه او دا کنځېره دې ماله راولېږه او بېکاره پرزه ده. زه به پکې رخ واچوم او زه به د هغې نه درله بهترین حافظ القرآن جوړ کړم. د دغه بېکاره پرزې نه به درله یو بهترین عالم جوړ کړم، یو ښایسته قاري به ترې جوړ کړم، خلک به په دې سر ګرځوي. ګوره یو حافظ یې په سترګو ړوند دی، یقین وکړه مونږ د خپل شاګردان چې وو که نه څه پیل ورته نیغېږي او دغه حافظان په سترګو ړانده دومره د هغې روب پر خپلو شاګردانو وي چې په کوټه کې وایي. یو ځل مانځو مدرسه کې ناست وم، محتمم صاحب سره بره ناست و، زمونږ په دې علاقه کې یو ډاکټر انورګل صاحب هغه هم را سره بره ناست. واقعیت دا وشو چې یو طالب بره راوخته و، وی اله محتمم صاحب طالب یې عمر شو. هلکه طالب چا و؟ وی استاذ و، حافظ صاحب و او مړ شو. مونږ هم منډه کړې، هغه ډاکټر صاحب هم را سره منډه کړې.
چې وګورئ چې طالب اوس طالب په ځمکه په فرش دغسې د کوټې نه بار پروت دی او خوله کې زګونه راغلي دي او بالکل بېهوشه پروت دی. ډاکټر صاحب چې کله وکتل ویې لکه سړي کې ساه شته، بېهوشه دی، په سر به لګېدلي چېرته دا ګوتې موتې وله مږلې را مږلې. اوس هغه حافظ صاحب په دواړو سترګو ړوند دی چې کوم استاد هغه سره صاحب د دې لماله د مټ غوندې یو غټ کوتک دی او ولاړ دی دا راچېره کوي کوتک لاس کې او ړق یې راړخي اوس نیغ ولاړ خو دومره غټ کوتک دی خدای ګو د ماته خپله یاره لکه لکت بازو چې هلکه حافظ صاحب څه چل شوی دی او ابل طالب یې په دې بازو یې په دې اثر والی دی په دې اثر یې په دې بازو والی دی خو سر یې د وینو نه بچو. حافظ صاحب څه چل شوی دی وی ما وی کپ شو ده الله خدای اوس ته د انسان او د پیشو په منځ کې هم فرق نشي کولی نو کوتک یې اوچت کړی په دې اثر یې والی هغه خو خدای بچ که څو ورځې پس بېهوش او بیا هغه بچ شو. خو خبره مې دې پورې کوله چې په دغه کوتکو نه خپل شاګردان دی په دغه کوتکو او دا شاګردان چې په دا کوتکو نه وی نو دا قرآن یادولی هم نشي. دا لکه ګرانه خبره ده ښه مضبوط غدار ورکوي. نو خبره دا ده چې د دغې بېکاره پردې نه رب العالمین د قرآن د حفظ او د قرت یو خشته نمونه جوړه کړي. هغه شاګردان بیا یو ته مخکې دي بل ته وروسته دي او د هغه حافظ په ټوله مدرسه کې یو راج جوړي یو ډول جوړي. په دې حافظانو خدای پاک دا مدرسې دا قرآن یاد کړی سینو کې ورته محفوظ دی. په دې حافظانو په دې مدرسو خدای پاک دا قرآن محفوظ ساتي او خدای پاک جي دې خلکو له ډېر لوی شان ورکړی دی. ګورې ډېر لوی عزت یې ورکړی دی. د قرآن طالب او د حدیثو طالب له خدای دومره عزت ورکړی دی. زه د خدای نه زما په دعاګانو کې یو دعا دا ده چې د خدای نه دعا غواړم. دا د ځوانو خبره کوم او دا تاسو هم د خدای نه غواړئ زه یم رب العالمین زما ژوند او زما مرګ او حشر او نشر د قرآن او د سنت او د دین د طالب سره نصیب کې. بس خدای پاک د دې خلکو څومره خیال ساتي او د دې خلکو څومره قدر کوي د بل چا دومره قدر نه کوي. امام محمد رحمت الله علیه چې زموږ د امام صاحب شاګرد دی هغه چې وفات شو چا په خوب کې ولید وی خدای را سره څه وکړل وی خدای وبخله وی پسې وبخلې وی الله ته چې کله زه ور مخامخ شوم نو الله ماته وی چې ای محمد په دنیا کې مې ستا سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړې وه نو چې کومه سینه د خپل کتاب او د خپل حبیب د کتاب د علم نه ډکه کړم نو هغه سینه د جهنم د اور نه ډکو زما وبخل. امام ابو یوسف څه شو وی د ما نه بره مرتبه کې ناست دی. امام ابو حنیفه څه شو وی هغه خو جي په ډېرو لویو مرتبو کې ناست دی. امام مالک رحمت الله علیه زموږ د دین لوی امام تیر شوی دی امام دار الهجره او په ټولو امامانو کې د مدینې منورې ژوند خوښ کړی جناب د مدینې منورې ژوند مدینې منورې نه بار نه وته ځکه خو ته امام دار الهجرت وایي او کوم ځای به ناست و په ریاض الجنت چې تاسو ریاض الجنت وایي روضة من ریاض الجنت د پیغمبر علیه السلام د پنجرې مبارکې او د نبی علیه السلام د منبر مبارک منځ کې چې کومه باغچه ده هلته به ناست و. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه چې به کوم ځای درس کو او عبدالله ابن مسعود به کوم ځای ناست و چې کوم ځای د دواړو جهانو سردار مبارک به اعتکاف ته ناست و. الله دې دغه ځای له بوتلی کړي. هلته اوستن د برې پشین خط پرې لیکلي دي اسطوانة السریر د حضور پاک د پنجرې مبارکې بالکل خوا کې دا د جنت باغچه ده. علماء توجیحات کوي د جنت د باغچې څه مطلب جنت کې جسمانی خوراک ملاویږي دغلته به صحابو ته د نبي علیه السلام روحاني خوراک ملاویږي او بعضې علما وایي دا ځای به خدای والي جنت کې به کېږي. حاجیان چې ځي ما ویل که چې هلته راشي دا سوال کوه چې خدای دنیا کې د جنت ځمکې ته راوستم الله آخرت کې مې هم د جنت ځمکه نصیب. زموږ حاجي صاحب رحمت الله علیه حاجي محمد امین رحمت الله علیه الله پاک دې په قبر ډېر انوار نازل کړي. دا ستاسو ده د سلیمان خېلو او د حاجي صاحب رحمه الله د دې ځای او دلته کې که دا څه بعضې څیزونه وینم راوینم د مدرسو دا خدمت دا نیکي او دا پټکي او دا ګیرې زه دا د حاجي صاحب رحمه الله د وفات نه پس هغه کرامت کوي. حاجي صاحب رحمت الله علیه حقیقت ته چې بس حاجي صاحب و ما ته خپل باباجي هغه د حج ملګری و اخیری حج چې کوم وخت کې حاجي صاحب رحمت الله علیه کړی نو حاجي صاحب رحمت الله علیه متعلق باباجي به زمونږ په خپله وی و یقین وکړه چې مدینه منوره کې یو عجیبه کیفیت به و د هغه پیزار به هغه نه پخ کوکه پنۍ به یې هلته لرې غورځولې
پیزار به وغورځاو او خپې به د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده، لرګي سترګې لګوه، د قدم لاره نه ده، حضرت پیښې قدمونه دومره خواره، پیزار به وغورځاو ګرځېده به. لیکن صاحب د هغه عشق محمدي صلی الله علیه وسلم مینه دومره سیوا ده چې د خپې په در نه پوهېږي. مونږ د عمرغوی حاجي صاحب و، مونږ چې تللي په اکان مې کې حج ده، د عمرغوی حاجي صاحب و، ما په خپله نه دروغ نه وایم، خو بل ملګري ته حکایت ته هم په هغه کال مونږ سره چې راغې خندلې مې ولې وایي د حاجي صاحب رحمت الله د کلي یو حاجي صاحب و چې څنګه د ګاډۍ نه کوچ نو پیزار یې وغورځاو او دا نعت یې شروع کړو چې زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، عادت بیخې قدمونه دومره خواره نه ده، او چې څلور پنځه قدمونه لاړل نو ټوپونه یې شروع کړل. ځمکه ډېره ګرمه ده، دومره ګرمه ده چې سم اور ته یې راوځي، ډېره ګرمه ده او تاوه مو یې بس ټوپونه یې جوړ کړل، کله خوا او کله دې خوا او کله خوا. مونږ ته هغه پیزار را واخېستو په کومبو چې د خدای نیکبخته پخپو که تاجي محمد امین نه هغه بیالو چې هغه پڼې به یې غورځولې به خیر غریب خپې وپړسېدې هلک سات کې او د هغه غټې غټې پولې شوې، بیا به جومات ته هم پار نه شو مې د هغه خو غریب ښه یې شه خو ولې پکې خطا شو تهر وت پکې د هغه دا خیال و چې ګنې راشه حاجي صاحب رحمت الله علیه د کلي ما هغه حاجي صاحب رحمه الله جدا سړی و جي باباجي زمونږ خبره کوله خدای مانه ير کې دغه اووم حج وکړه اتم حج دا مانه ير دی لالاجي ته به معلوم وي سویم حج اووم حج جي اووم حج ته ګوره او د هغې شیخ ته ګوره وی چې کله سلام مبارک ته ور مخامخ شو که نه نو هلته کې د حضور پاک د مخ مبارک داسې یو سوړه غوندې ده مدېداره خشته هلکه غټه ده بادام غوندې شکل لږ غوندې مخکې بله ده وړه ده دا لومبی د نبي علیه السلام مخ مبارک ته مخامخ ته اگر چې د حضور پاک قبر مبارک نه ښکاري کوی بالکل غلاف دی او دیوال دی هغه کې جنگ پټ دی بیا د ابوبکر صدیق رضی بیا د عمر فاروق رضی الله او دې خوا ته لومبی چې کوم راځي هغه تشه راځي هغه سوره نه دی که نه چې مخ ته مخامخ نه ده وی حاجي صاحب هغه خالي ته مخامخ ودرېد بالکل په داسې عجیبه کیفیت و چې په ځان نه پوهېده وی ما د مټه ونیوه مې چې صاحب دا نه ده هغه د نبي علیه السلام هغه مخ مبارک ته چې کومه وه هغې ته مې ودرو وی ما ته چې ښه بالکل په ځان نه پوهېد داسې عجیبه کیفیت او داسې تکلیف نو ده اوس چې کم تکلیف دی اوس خو سلام ته څوک نه پرېږدي په ریاض الجنت کې به حاجي صاحب ناست و خپل نعتونه به یې وی اشعار به وی نعتونه به وی دا روضة الحبیب هلته جوړ لیکلی دی روضة الحبیب په ریاض او قسم دی د حضور پاک د روضې مبارک کې مخکې اشعار ویل الله 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 ارمان دی نو ما به وی چې هلته به لاړم زما هغه دوستان دی حاجي صاحب محمد افضل ما به یاره افسوس او ارمان چې دې سعودي حکومت اجازت کولی و مولا عبدالرازق صاحب راوستی وی او په دې لوډ سپیکر هم ودروړی چې ووایه د حاجي صاحب یو څو نعتونه چې خوند یې دلته ورکړو تازګي پیدا شوی خو نه ورکوي هغې اجازت. عبدالرحمن جامی رحمت الله علیه چې کله حج لته که نه عبدالرحمن جامی نو سید د مدینې منورې ګورنر خوب ولید په دې قافله کې عبدالرحمن جامی دی میرا پرېد ظفر المحسنین دا واقع نقل کړی نو د ګورنر فورا لا قافلې نه واپس نو په سبا له بیا خوب ولیده وی هغه سړی خو دې واپس نه کوي چې ما خو واپس کړی وی نه را روان دی دی بیا د قافلې ته وی تا عبدالرحمن جامی وی دغه وی ته ما نه وی واپس کړی واپس بیا واپس په درېیمه شپې بیا خوب ولیده وی ګوره هغه سړی خو د نه راغی نبي علیه السلام ورته خوب کې وی دې ورغی عبدالرحمن جامی د مته تا ما منې نه کړي وی جنو ته ما منې کې خو زه خو هم د نبي علیه السلام مبارک ملاقات نه راغلی جیل کې واچ په څلورمه شپه بیا نبي علیه السلام یې په خوب کې ولید وی دا سړی جیل کې ولې واچو گورنر ته وی صاحب تاسو وی چې مې پرېږده هغه صبرېږي نه واپس راځي نو ما جیل کې واچو وی دا مخرور نه دی ملزم نه دی چې ته جیل کې ځې وی جی ولې منې کې اخر ولې منې کې زه چل دی وی دی یو قصیده یو شی اشعار نعتونه جوړ کړي یو څو اشعار یې جوړ کړي او که دی راغی او زما د قبر مخکې د اشعارو وی دومره خشته مزېدار اشعار دي چې ممکن ده چې زه د قبر نه دواړه لاسونه راوباسم او د سره حرکت یې وکړم روی فتنه به جوړه شي پوهه که چې را قصیده نه وي نور یې خوشې کړه پرېږده خیال دې راغی بیرون آور سر از برده یمانی زلیخه یوسف زلیخه دی اول کې دا قصیده شته بیرون آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگان
وی هغه ښکلي پیغمبره چې ستا مخ د دې دنیا سبا دی، د جهان سبا دی، سبا راو خو چې جهان روښانه شي، دغه ښکلي مخ دی د دې یمني صادر نه خو لږ بار راوباسه. او زموږ حاجي صاحب رحمت الله علیه څه وایي؟ حاجي صاحب رحمت الله علیه څه وایي؟ حاجي صاحب رحمت الله علیه یو شعر دی که نه، وی د شین ګمبت نه را بهر شه محمد رسول الله، شین ګمبت نه را بهر شه محمد رسول الله، د امت په حال خبر شه محمد رسول الله. نو دغه اشعار په مدینه منوره کې خوند کوي. نو ریاض الجنت کې حاجي صاحب رحمت الله علیه خیر دا لوی داستان دی چې درته وایم، شپه هم ډېره تللې ده. یعنې ما ته خپل باباجي د حاجي صاحب رحمت الله علیه د عشق چې هلته څه بیان کړي دي، قسم په خدای ما د خپل باباجي نه جومات کې لاس هم د اورېدلي. ګورې مولا چې دی که نه، هر عالم هغه یو سړي ته چې ګورې تنقید په نظر ورته ګوري چې خابي پکې وي پکې روباسي. هغه ما ته وی قسم په خدای دا د هغه الفاظ وی خدای ګواه دی، دا الفاظ دا دې ما اورېدلي وي، وی خدای ګواه دی که د حاجي صاحب رحمت الله علیه په شان سړی ما په دې خپلو سترګو دی. او زما والد صاحب وی حالانکه زما والد صاحب هر شي چې ګوري هغه د تنقید په نظر ګوري چې معمولي غلطي پکې روباسي، هر ځای دی په مخامخ وی. او وایي چې زه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه صفات ګورم که نه، د جلالیت د هغه صفات او د حق میدان کې د هغه ګویایي، او د حاجي صاحب رحمت الله علیه حاجی محمد امین صاحب رحمت الله علیه کردار ته ګورم نو د عمر فاروق رضی الله عنه اوصاف پکې د ښکاري. ټیک ده، صحابه لوی خلک دی، هغې ته هېڅ څوک نشي رسېدی، ټول امت د هغې د خپې دوړې ته نشي رسېدی، لیکن د عمر فاروق رضی الله عنه مظهر د هغه د اوصافو مظهر وی په حق میدان کې چې به ودرېده او حق هغه کوم ځای کې پټولی شو، هر څوک چې به و که نه واضحه خبره به د حق، او چې حق به ورته ورسېده کومه یو خبره کې به ورته څه اشکال و حق به ورته ورسېد فوراً به یې د حق اتباع کوله. دې ته عالم وایي او دې ته پیر وایي. نو خبره مې دا کوله رونو چې امام مالک صاحب رحمت الله علیه په ریاض الجنت کې د حدیثو درس کوي، موطا د هغې یو کتاب دی د هغې درس کوي، او طالب علمان ورته ناست دي، لویه حلقه را درس به امام مالک صاحب، داسې په سوونو خلک ناست، یو سړی راغی، راتلو سره د خلکو په اوږو یې قدمونه واخیستل، نیغ امام مالک صاحب لمخې ته راغی. اوس امام مالک صاحب درس حدیث کې به داسې خاموشي و چې کأن علی رؤوسهم الطیور، دا شاګردان چې لکه په سر مارغه ناست وي، سر لقۍ پاسي، داسې غریبه ناست. دا سړی چې څنګه راغی امام مالک صاحب را پاس دې پاسه، امام مالک صاحب وایي ما دا خیال وکړ چې دا جوړ څوک لیونی غوندې ور پاسې وی را تر غاړه وځه، اور تر غاړه وځه، وی جی اجازه راکړه تندې دې لږ ښکلو، مې ښکل کړم، وی تندې باید دې سړي ښکل. امام مالک صاحب وایي چې ما تپوس ترې نه وکړو چې سړیه دا څه چل دی، دا یو خو دې په مونږ درس بند کړه دا حدیثو، دا یې بیا د بې ادبي وکړه، بل د خلکو په دې اوږو دې قدمونه را واخېستل، دا دې بیا د ناروا وکړه، بل ځل یې ځان ته تر غاړه باسلم، نو زه څه د حج او عمرې نه خو نه یم راغلی، او نه مې څه واده کړی ته اوس ما ځان ته تر غاړه باسه، او بل په دا تندي دې ښکل کړه، دا ولې؟ وی هغه سړی ما ته وایي چې جی بالکل دا غلطۍ مې وکړی، خو باب ما بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک بکوب دې جومات ته راغلی مسجد مبارک او تا درس کو، حضور پاک او فرمایل امام مالک شته؟ وی جی آو، کم دی؟ هغه درس کوي، ستا حدیث پلی، وی اواز کې وته تا ته چا ووایي چې نبي علیه السلام دې غواړي، وی ته ورپاسېدې چې ورپاسې دا ولیدله پیدل د یارې نه، بلکل د پیدل، وی حضور پاک درته وفرمایل چې مه یارېږه، دا دې خوښه، وی ځان ته یې را تر غاړه باسلي او په دې تندي باندې ښکل کړی، وی ما وی چې کله به د امام مالک هغه سینې له ځان ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک ورپورې خپله سینه مګړې چې زه هم ورپورې ومږم، او هغه تندي له کله شونډې ورسوم چې بېګا د دواړو جهانو سردار مبارک پې شونډې لګولې، پاسې نه بل سړی رانه مخکې نه شي، په دې حرص صاحب راغلی. امام مالک رحمت الله علیه ورته وایي ګوره که نه اوس نبي علیه السلام د خپلو احادیثو او د خپل قرآن د عالم په قدر پیغمبر علیه السلام کوي، موږ د علم قدر کم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه یو حدیث درته وایم نو بس کوم، حافظ صاحب لیکي یا د امام د جرح او د تعدیل لوی امام دی، محدث دی، هغه وایي د قیامت پر ورځ به خدای پاک څوک جنت ته څوک دوزخ، دا طالبان هغه د علم خادمات د علم کې څوک خدمت کې دا خلک یاري نو طالبان شروع علما شو، دا به خدای وبخي جزا جناب دی به خدای پاک نه ځو ولې نه دی وی خدای مونږ که دا مقام حاصل که
او دا علم هم کړی دی او د دین خدمت هم کړی دی. ډېرو خلکو موږ سره امدادونه په دې کې کړي. چا له کتاب اخیستی دی، چا له جامه اخیستې ده، چا ډوډۍ راکړې ده. هغه د میدان کې ولاړ دي او موږ به جنت ته ځو. الله به ورته یا خلک پیژنې وی یو خدای وی ښه یو د مته نیسي او ځان سره جنت ته بولي. دی به ګرد یو به د مته ځان سره به جنت ته بولي. نورونه د قرآن د طالب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، زه د ځانه درته نه ویم، اشراف امتی حملة القرآن، کم خلک چې د قرآن حاملین دي، یا علم یا الفاظ یا حافظه، دا په امت کې بهترین مخلوق دی. او بل حدیث کې وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، یو روایت کې او علمه دی، چاته قرآن وښیي یا الفاظ یا معنا حفظا هر څنګه چې یا زده کړي، دا وایي تاسو کې بهترین خلک. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب، وایي که قرآن په یو سرمن کې بند کړي او بیا دغه سرمن اور ته وغورځوي نو سوځېږي بنه. علما وایي چې قرآن خو موږ په سرمن کې تعویض کړو، اخو په اور کې غورځېږي سوځي. نو د دې مختلف توجیهات کې زموږ دا علما یو توجیه اسانه دا ده چې اهاب په عربۍ کې د کچه سرمن ته وایي. نو که قرآن د انسان په دې سرمن کې بند شي، انسان یاد او بالفرض د نار نه جهنم اور مراد دی، د جهنم اور ته وغورځي سوځېږي بنه. او نبی علیہ السلام فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به آخرین. څوک چې قرآن سره د خپل خیر او د نسبت پیدا کړي، عمل پرې وکړي، حفظ یې وکړي، تلاوت یې کوي، احکام یې زده کړي، علم یې زده کړي، دوی ته به خدای ترقي ورکوي دنیا او آخرت. او چې کوم انسان د قرآن سره دغه تعلق قایم نه کړي، هغې ته به خدای پاک ذلت ورکوي. نورونو قرآن د دې مدرسو په برکت باندې موږ سره محفوظ دی. د دې په برکت باندې دا قرآن حکیم د دې خدمت کې یم، دې مدرسو کې د حفظ دې مدرسو کې د نورو مدرسو کې کوم بچې کې حافظ جوړ شو، دا د مور او پلار دپاره یو بهترینه صدقه جاریه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته صدقه جاریه ویل او مور او پلار ته د خدای پاک ډېر لوی عوضونه د آخرت پکې ورکوي. خاندان دپاره د شفاعت یو لویه نمونه ګرځي. نو خپل بچي راولئ مدرسو کې داخل کړئ، حفظ پې وکړئ، حفظ نه پس علم پې وکړئ، دا به مو پکارېږي. او که نن بیا دا پرفتن دور الله الله چې کوم د فحاشۍ او د بدعملۍ او د اوریادیت دور در باندې را روان دی، هغه د بې حیایت دور در باندې را روان دی. خدای زمونږ په دې وطن کې د قرآن او سنت نظام راولي، لکه افغانستان غوندې. یعنې حالات بالکل بدل. یې خوا دیني حلقې لګیا دي خپل کار کوي، اخوا شیطان لګیا دی خپل کار کوي، او دومره سختۍ سره شیطان لګیا دی خپل کار کوي. او زمونږ مسلمان خو نه پیسې ته ټینګې دی او نه حیا ته ټینګې دی، بې حیا ته ټینګې دی. دې دور کې بیا د داسې مدرسو خدمت کول، دې سره تعاون کول، هر قسمه تعاون، دا یو ډېر لوی غنیمت. تاسو هم کوشش کوئ چې دا مدرسه مو کامیابه او د دې مدرسې د کامیابۍ دا هم لویه ذریعه ده چې تاسو دې سره مالي تعاون وکړئ، او دا هم لویه ذریعه ده چې خپل بچي راولئ په دې مدرسه کې، هغه داخل کې عقیده به درست شي، عمل به درست شي، اخلاق به درست شي، قرآن ته به نږدې شي.